كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين صدق الله العظيم. دا یو دو آیتونه تاسو واورېده. الله تعالی فرمایي چې د دې منافقانو مثال هغه داسې دی لکه شیطان چې کله دا شیطان یو انسان ته ووایي چې کفر وکړه، کله چې هغه کفر وکړي نو دی ورته بیا وایي چې انی بریء منک، زه ستانه بری ما، زه ستانه بیزار یم. انی اخاف الله رب العالمین، زه د الله نه یریږم. الله تعالی فرمایي فکان عاقبتهما، د دغه شیطان او د دغه چا چې کفر وکړو د دې دواړو انجام هغه دا دی چې انهما فی النار خالدین فیها، دو به په اور کې او همیشه به په دې اور کې هغه پاتې کیږي. په دې دو آیتونو کې الله تعالی دا ذکر کو چې د منافقانو مثال داسې دی لکه شیطان، هغه چې یو انسان ته ووایي چې ته کفر وکړه او هغه کفر وکړي، او چې کله هغه کفر پې وکړي نو بیا وایي زه ستانه بری یم، زه ستانه بیزاره یم. نو الله وایي چې هغه چا چې کفر وکړو د هغه او دا چا چې پې کفر وکړو چې شیطان دی، د دې دواړو نتیجه او د دې دواړو انجام هغه دا دی چې دو به دوزخ کې او جهنم کې هغې کې به همیشه هغه به پراتی. د دې آیات لاندې مفسرین حضرات واقعات هغه بیانوي چې دا مثال چې الله تعالی هغه فرمایل دی لکه شیطان چې یو انسان ته ووایي چې ته کفر وکړه او په هغه باندې کفر وکړي او بیا ترنه بیزاره شي. نو دې کې ګڼ شی واقعات هغه ذکر کوي، خو یوه واقعه دا تفسیر مظهري ذکر کړی ده او دارنګې امام بغوي د حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه د هغه نه یو واقعه هغه ذکر کړی ده چې هغه ډېره د عبرت او یو ډېره د دغې سوچ او د فکر والا هغه خبره ده. واقعه خو هغه یوه ده، لیکن د هغې نه چې کومې خبرې هغه چې دی نو هغه راوځي، کومې خبرې هغه ترې نه مخې ته راځي نو هغه ډېرې دي.